الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. 59 نمبر آیت دے سورة النور. ندین په مخکنی آیت کې د خپل معاشرې د تشکیل لپاره د یو باحیا او د باعزته انسانانو د جوړولو لپاره الله جل جلاله یو بل نصیحت ممتاز ته وکړو چې هغه د ماشومانو د حیا په باره کې و. دومره بهترین چیز دی د حیا، او په شریعت کې دومره لازمی دی چې د تمام احکام د شریعت د ماشومانو هغه مکلف نه دي. هر څومره احکام چې د شریعت دي ماشومان د هغه مکلف نه دي، لیکن حیا داسې یو څیز و چې الله جل جلاله د هغې په باره کې د ماشومانو ته د تربیت ورکولو هم حکم وکړو چې خپل ماشومان هم د حیادار جوړوئ. که تاسو د دې خبرې اهمیت او ضرورت محسوس کړئ، یقینا ډیر زیات اهم او ضروری خبره ده چې زمونږ نه زمونږ ماشومان بے سره نشي، هغه بے حیا نشي، هغه بے دینه نشي. مونږ سباله د خپل ماشوم نه ګیله کوو چې هغه کې حیا نه وه، هغه بے دینه و، هغه د مور پلار خیال ونه ساته، حالانکه هغه مونږه په وړوکوالي باندې د هغه نه حیا اوچته کړي. دیو جن علماء فرمایي چې تاسو به د ماشومانو په مخ کې مور پلار لا پکار دي چې د ماشومانو په مخ کې د دې خبرې احتیاط وکړي چې آپس کې جنگ هم د دوی په مخ کې نه کوي. که چېرته یو خبره لازمي وه چې په هغې باندې خاوند ښځې ته غوسه کوي او قار کوي، د خاوند حق دی چې د ښځې ته وقارېږي، غوسه ورته وکړي، تنبیه ورته وکړي. علماو لیکلي دي چې دا د ماشومانو په مخ کې بیا مه کوئ، د دې د ماشومانو په ذهن باندې بل شانې اثر را پرېوځي، دې سره ماشومان خرابېږي. د ماشومانو په مخ کې ته کنځل کوي، دا ماشوم خامخا کنځل کوي. د ماشومانو په مخ کې ته د بل غیبت کوي، خود به خود د ماشوم ذهن داسې جوړېږي، د هغه په ذهن کې نفرت د هغه چا پیدا کېږي د چا چې ته ذکر کوي په بدو سره. د خپل ماشومانو په مخ کې خصوصا د خپلو خپلوانو غیبت او بد ویل دا بالکل نه پکار. ستا ورسره بلې روانه ولې نه، ستا ورسره اختلافات دي، ستا ورسره جنگ شی دی، ستا رور دی، ستا د تره زوی دی، ستا د ماما زوی دی یا ښځه ده،
ترور ده، هر څوک چې ده، خو خپل د ماشوم په مخ کې به د هغو بد نه وای، د هغو سپکې به د خپل ماشوم په مخ کې هم نه وای. دا خیال مه ساته. اکثر مونږ تاسو د دې خبرې نه دا نظر انداز کو چې دا ماشوم دی په دې خبرو څه پوهېږي. حالانکه کوم بوټی چې د نفرت مور پلار د ماشومانو په زړه کې د وړوکوالي نه وکري، هغه بوټی چې رستی هغه راوچت شي هغه ته پته ولګي، هغه بوټی رستی برسېره کېږي. دا اوس صرف کرلی کېږي دنده، اوس د دې هغه نه د هغه سره ژبه شته چې هغې په دې د دې خبرې اظهار په خپله ژبه وکړي، لیکن دا نقش کېږي دنده په ذهن کې. کومې چې اوري دا دنده سیو کېږي غیر اختیاري طور، کومې چې ویني هغه دنده سیو کېږي. د بې حیایي وویني، بې حیایي د خوښه شوه او د دې پته د بلوغ نه رستی لګي. دویم د دې خبرې چې اول د ماشومانو په مخ کې سپکه خبره کول، پوچه خبره کول، بې حیا خبرې کول، یا خپل ښځې ته غوسه کول، قارېدل، جنگ جدل کول، دا د ماشومانو په مخ کې دا د ماشومانو ذهن خرابوي، دا د ماشومانو د تربیت خلاف ده. او دویم دا چې د خپل ماشومانو په مخ کې د خپلو خپلوانو یا د هیڅ چا تا چې د چا غیبت د خپل ماشوم په مخ کې وکړو، ستا د ماشوم په زړه کې د هغه دپاره نفرت جوړ شو. اکثر ماشومان چې لږ لږ غټېږي فوراً د هغو د پلار هغه ذهنیت هغو ته منتقل شي، د مور هغه ذهنیت او ماشومانو ته منتقل شي خود به خود. د مور چې چا سره محبت وي هغه سره د ماشومانو محبت وي. مور چې د چا خبرې زیاتې کوي د هغې اهمیت د ماشوم په زړه کې پیدا کېږي. د څه شي خبرې ډېرې کوي د هغې اهمیت د ماشوم په زړه کې پیدا کېږي. که ته د روپو خبرې کوي ماشوم سره د روپۍ قدر پیدا کېږي، که ته د میوو خبرې کوي ماشوم سره د هغې قدر پیدا کېږي، که ته د دین خبرې کوي ماشوم سره د دین قدر پیدا کېږي. کم سے کم د ماشومانو د تربیت لپاره داسې ماحول جوړ کړي چې په کور کې هغه څه دینداره ماحول وي. قرآن راواخلي ماشومانو په مخ کې ووایي چې دا زما د قرآن د ویلو ټایم دی، دی کې زه قرآن وایم، قرآن د الله کتاب دی. ماشوم سره د دې خبر احساس یې دا شی بدي داسې مه کوه، کنځل بدي، په دې باندې الله خفه کېږي. داسې خزم خبرو باندې هغه اگر که هغه ټایم کې پوه نه شي، ذهن کې نقشه جوړه شي. ماشوم نه اوس غټ هلکانې 3-4 کالو وي، هغه نه تپوس کې بدي، هغه بدي نه پېژني، الله خفه کېږي، خفه دي شي. اهمیت ورسره نشته د دې خبرې. موږ نه دی پیدا کړی د هغه په زړه کې چې دا الله څه ته وایي، الله څوک دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی. علماو به د ماشومانو تربیت په داسې طریقه باندې کوو. غالبا د شاه ولی الله رحمه الله بارک واقعه راځي چې هغه مور به ورته وایي چې ته څه شی غواړې د الله نه غواړه، ما نه مه غواړه. د هغه تربیت یې داسې کړی و. هغه به چې ته مدرسې نه راغی وږی شی به ډوډۍ داسې نه شو ویلی مور ته چې ډوډۍ راکړه. هغې دا تربیت کړی لاړ شه اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه، الله پاکه ډوډۍ راکړې. الله پاک د هغې نه وروستی به ورته مور ډوډۍ کېښوي، دا الله راکړه. ته وغوښته جو الله راکړه. ماښام وږی شی دی څه شی غواړي، 2 رکعته بیا ذهن جوړ شو، 2 رکعته لمونځ کړي، دعا کوي، دغه شی د الله نه غواړي، مور هغه ورکړي، الله راکړه. نږدې زمونږ په نږدې وخت کې پلار به ټافیانې راوړي او بچي ته به الله نه وغواړه، الله نه وغواړه تعالی ټافي راکړي، الله پاکه ماله ټافي راکړي. قدر پیدا شي، ذهن کې یو څیز جوړ شي، ماله ټافي راکړي، ټافي به راکړي. څه وګوره اخوا دې خوا وګوره چېرته غورځولي به یې الله پاک، ده به غلی غوندې کټکي لاندې غورځول وه، غورځولي هغه چې اخوا دې راکړی دی دغه سره ماشوم ذهن جوړ شي. دغه شانې کوم چې غلط کارونه دي د هغې هغه غټوالی چې دا انتهایي خطرناک دی، انتهایي نقصاني دی، د هغې غټوالی د ماشومانو په ذهن کې جوړ کړی شي
چې هلکه غلا ګورې ډېر خطرناک کار دی دې سره داسې کار کېږي الله خفه کېږي سړی داسې کېږي کېدی شي چې دا ځمکه رارتاو شي دا ځمکه کې ښخ شو اسمان رارتاو شي داسې خبرې ورته وکړي چې هغې سره ماشوم په زړه کې د دې خبرې اهمیت پیدا شي چې غلا هم یو خطرناک څیز دی دروغ ویل نقصاني کار دی الله دروغ دی وی الله ګناه کبیره دی وکړو ګناه کبیره دی وکړو الله بس په دروغ ویلو سره دا په غیر د توبې نه معاف کوي الله پاک نه دوزخ ته به ځي داسې اور دی بیا چې په څه طریقه باندې د دې خبرې غټوالی کېږي چې د هغه په زړه کې دا خبره راشي چې دا ما چې کوم دروغ ووي دا مې انتهایي خطرناک کار وکړو چې بیا دروغ نه وایم معاشره زموږ جوړه شوې د دروغونه ده زموږ حبیب الله مختار صاحب رحمه الله شهید زموږ استاذ قصه کوله د هغه بنوري ټاون کې چې ازل ما ته د هغه وړي کې خاص ځای ده یوسف نوم یې اوس به چېرته غټ شي دا یوسف وړي کې او د څلورو کالو یا پنځو کالو داسې ماشوم دی ما ته ډاکټر صاحب ټلیفون وکړو زموږ د استاد مولانا امداد الله صاحب دا قصه موږ ته کوي کلاس کې چې ډاکټر صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې هلکه امداد الله ته راشه مونږ کره خو ډېر عجیبه واقعه پېښه شوې ده جو زه خو ویارېدم چې ډاکټر صاحب داسې خبرې کوي چې څه چل شوی دی ډېر یو خطرناک کار شوی دی ما ډاکټر صاحب خیر دی وي تا ول تا ته پته نشته ما ته پته نشته که نه ډاکټر صاحب څه چل شوی دی اوس هغه د دې خبرې دپاره چې دی چېرته رښتیا ویارېد که نه دا وایي یوسف دروغ ویل دي جو موبایل چې ته سپیکر باندې دی ما وی استغفر الله زه درغلم ډاکټر صاحب چې چل کو خدای دې خیر کړي نقصان جوړ نشي زه چې لاړم کمره کې ګورم یوسف ناست دی داسې ناست دی لکه ټرک یې چې رغړولی که نه داسې ناست دی چې په بد حال باندې ناست دی هغه ګوټ کې ناست دی ډاکټر صاحب ځانه پریشانه ناست دی متصنع پریشانه په زور یې ځان پریشانه کړی دی زه لاړم کېناستم ما ته خبرې اندازه ولګېده ما ډاکټر صاحب دا واقعه کله پېښه شوه هغې دا اوس ماسپښین نه وروستی ډوډۍ خوړه ډوډۍ ټایم کې ده نه مونږ تپوس وکړه دا بس انسان دی غلطي دې کېږي وایي وي نو وایي خو اوس دا کور راتاوېدو خطره ده دا راتاو نه شي ما یې څه چل کړو ډاکټر صاحب دا کډه وباسو که نه څه چل وکړو چې بل خپله غټ مفتي صاحب ته وایي چې اوس هغه ته سره مشوره وکړو په دې کې هغه خوا لاړ شو چې اوس دې نه څه چل وکړو دا حالات خراب دي اوس دا خو کور به راتاو شي موږ به پکې ټولو چقېږو مړه به شو څه چل وکړو دې خیر بیا ما وایي چې زه داسې چل کومه چې پلان کې مولي صاحب سره مشوره کوم او بیا تپوس کوم خدای دې خیر کړي اوس دا کډه به چېرته وړو کور نشته ځای نشته دی داسې ناست دی چې بلکل خالص نه مړ دی نه ژوندی دی ما بهر ته ووتم کافي ټایم نه و ما بیا رالم ما هغه سره مې مشوره وکړه هغه وایي تاسو ټول دومره پیرې استغفار ووایه ماښامه پورې او دومره رکاته مونځ وکړئ او یوسف به په خپله پکې دومره رکاته مونځ وکړي نفل صلات توبه دا مونځ به وکړي او الله پاک ته وژاړئ ظاهري ورته وکړي انشاءالله الله به خیر کړي کېدی شي چې الله پاک تاسو بچ کړي هغه کار هغه شروع کړ ما چې دا خبر وکړه په دې به وشي ډاکټر صاحب ویو شي ما چې دا خبره ختموله هغه یوسف تللی غسل خانې ته اودس له اندر اړه اودس یې وکړه ټول استغفار تسبیح ټول راغستې دي دروغ ویلی شي بیا واقعه راغله ستا په خیال باندې د یوسف چې یادې دا خبره تر مرګه به دروغ به ویلي اوس دا ذهن کوم ځای کې جوړېږي مونږ دروغ ته ماشومانو په مخ کې دروغ چې ویو یا ماشوم دروغ وي نه ټوکې کولې ماشوم دروغ ته ټوکې ویو دا د اوس نه جوړېږي دروغ دغه شانې غیبت دې وکړو استغفر الله تا غیبت وکړه د مسلمان هغه بد دې وي لاړ شه د هغه نه معافي وغواړه هغه په مخ کې خبره ښکاره کړه د غیبت کړی دی اوس به د تمامې نیکیانې څه منځونه چې کړي هغه ټول تاله راغله دغه وکړه استغفار ووایه د ماشوم په داسې طریقه باندې ذهنیت جوړ شي قرآن ټایم ستا تا ته د قرآن پته چې دې ټایم کې د قرآن وایو ماشوم ته پته هغه ذهن جوړ شي چې او قرآن د ویلو کتاب دی که
ته ښکلې د عبرت لپاره واقعه لیکلې وه چې ماشوم مولي صاحب له دعوت وکړو یو کور والا مولي صاحب چې راغی هلته دعوت یې وخوړ واپس لاړ هلته ښځه چې راغله هغه کمرې ته هلته روپۍ ته بې ځایه پاتې شوي 2000 وې که 3000 وې چې راغله سینې کا میز باندې هغه روپۍ ښې روپۍ نشته جو دا پریشانه شو چې هلته خو دې خو ډېر وکتو خو نه دنده لاړه کور کې دې ټایم کې بل څوک راغلی هم نه دی په غیر د دې مېلمه نه او ماشوم وړي کې دی هغه کور کې دی نور څوک نشته د دې ښځې دا یقین 100% راغی چې دا پیسې دې مولي صاحب ویوړې پیسې ډېرې وې ځانې په غلی کول هم نه شو بیا وی چې خاونې چې راغی نو هغه ته یې داسې قصه وکړه هغه ته ښځې داسې عجیبه خبره مه کوه مولي صاحب غلا کوي ډوډۍ له موږ راوستې موږ ورسره څه بد خو نه دي کړي هغې وي دا خبره ما کولی نه شوه خو د دې نه بغیر بل لار هم نشته حقیقت هم دا دی چې دا پیسې د مولي صاحب وړلي عجیبه خبره ده خیر د مولي صاحب سره د ده په زړه کې یو نفرت باندې پیدا شو دا روژه وه روژه لاړه ختمه شو د هغه د حیا او د شرم د وجې نه دا خبره هغه ته ښکاره نه کړه کال راغی چې بیا ډېر وخت شوی د مولي صاحب سره خو نفرت شو چې هغه خبره لږ په څه شوې وه بیا یې د ښځې ته یې وایي چې هغه مولي صاحب دی موږ هسې چې چلو که پیسې تندر دې پې لګي کال پکې ووته مولي صاحب سره د هغې نه وروسته موږ د سره څه خبرې اترې نه دي کړې دعوت والا کومه چې دا شي بیا هغې یې وکوله بیا والا دعوت وکړه بیا راغله کېناستو کمره کې د خبرې اترې کولې چې ورته وایي چې مولي صاحب ورته وایي چې ته محسوس کوم تا مخکني شانې نه یې په دې تېرو تېر وخت کې پر اوس کال روژې نه په دې خوا ستا طبیعت ما ته څه بل شانې ونه معلوم شو هغه مجبوره شو جو قصه یې ورته خفه کېږم مولي صاحب خو تېر شوي پیره باندې چې تاسو داسې راغلي وئ ستاسو د راتلو نه وروسته د دې نه څه پیسې غایبې شوي چې مونږ دغه تصور راغستی و هرې لاره مونږ به وکته مونږ څوک بل څوک به راغلی خو بل څوک دې کمرې ته راتلل مونږ لیدل نه چې نه راغلی او پیسې په خپل لاس ایښې وې دې ښځې جو ما کم سے کم تپوس هم تا نه کوم چې دغه پیسې تا لیدلي که نه دي لیدلي که هغې ما لیدلي چې دې ما اوچتې کړلې وې لیدلې مې څه دي خو پیسې ما اوچتې کړي دي خو د اوچتولو سره په ژړا شو چې هغه ورته وایي خیر دی نو روپۍ چې تا اوچتې کړي ستا په کار راغلې اوس مه خفه کېږه هغې په دې نه خفه کېږم خو په دې خفه کېږم چې دا ټیک یو کال وشو یو کال او تاسو په دې کور کې د الله کلام نه دی راغستی قرآن د الله پاک په دې کور کې نه دی راغستی هغه پیسې په دې میز باندې پرتې وي سیلې وړي یا ما یو څوک وړي کې به واخلې نو ما واغستې بره په دې قرآن کې مې ایښي دي ستاسو په دې کور کې ما قرآن خو په دې ووایي که نه او چې هغه کولا کې جو اولنۍ پاڼه مې پیسې پرتې دي هغې ته راواله دا قرآن هغې چې قرآن نه واغست په هغې کې هغسې پرتې وي پیسې نو د دې نه دا پته ولګېده چې دا پوره کال تاسو قرآن نه دی راغستی نو ما تاسو ته وایي چې په کوم کور کې د قرآن ماحول نه وي ښځه قرآن نه وي سړی قرآن نه وي ماشوم به خاک قرآن خوان جوړ شي ماشوم ته د قرآن اهمیت څه معلوم دی د دین اهمیت څه معلوم دی دا ټول تربیت د کوم ځای نه کېږي د کور نه کېږي د مور نه کېږي د پلار نه کېږي د خپل ماشوم تربیت عزتمندو دې باره کې ما دا دویمه ورځ د واغسته وجه دا ده چې دا انتهایي لازمي خبره ده وروسته موږ هر سړی سر ټکو د خپل وړي کې د دیندارۍ چې هغه چې زما خبره نه منې د مور ته رټې ویو پلار ته رټې ویو جینۍ چې داسې د بې سره ده لکه تا ورته کوم دین ښوول دی تا کوم د هغه په زړه کې د دین اهمیت پیدا کړی دی او که سړی د دین باره کې خبره کوي د هغې دا لاول کې د ماشوم دی لکه ته خپل ماشوم ته خفه کېږم ته خپل ماشوم ته په وړوکوالي باندې پینټ شرټ واغوندی د هغه وروستی د ګیره د پټکي سره محبت شته هغه ستا دین سره به چل کوي هغه د هغه پینټ شرټ سره د انګرېز سره د وړوکوالي نه محبت جوړ شو هر وړي کې ګوره د مسلمان کور ته ګوره د هغه نه د انګرېزانو په شانې واړه راوځي ته هغه له د انګرېز په شانې ویښته جوړ کړي هغه ستا په دین څه کوي هغه بیا تا څه کوي وروستی تا خو ته دغه دین وچودي خو دغه کلچر دا ثقافت ورته تا وخو جنې له ماشومه جنې د 15 کالو جنې د 2 کالو جنې د لستوړي دی ولا کټ کړي دي زه پورې
پرتګي نشته، پاجامه دی ورته اغوستول ده، کمیس یې څیري دی. هغه خو ته د دې وخت نه هغې تربیت دی دغسې وکړو، ته د هغې نه وروستې ګیله کوې بیا چې دا ښکلې جامې نه اغوندې، دا ارته جامې نه اغوندې، دې کې حیا نشته. حیا خو ته تا ویستې ده، دا په کوم ځای کې زده کېږي؟ حیا دپاره موږ بل دنیا ته لاړ شو که نه؟ دا هر کور مدرسه ده، هر کور باندې دا لازم دی، په هر مور پلار دا لازم دی چې خپل د ماشومانو دینی تربیت فرض دی. یاد ساتئ 5 قسمه خلق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 24 غنټې د الله په غضب کې اوسېږي. 5 قسمه خلق دی چې 24 غنټې د الله په غضب کې اوسېږي. یو پکې هغه کس دی چې هغه خپل کړه، خپل ماشومان، خپل واړه دا د دین نه لرې ساتي، د دین تربیت ورله نه ورکوي. هغوی د دین باره کې معلومات نشته، هغوی ته د خپلې ژبې باره کې معلومات شته، هغو ته د انګریزي الفاظ استعمالولو معلومات شته، هغو د هندوانو، د سیکانو، د عیسایانو، د یهودیانو هغه ثقافت او هغه شانې خبرې کولی شي، هغه شانې ډوډۍ خوړی شي، هغه شانې جامې اغوستولی شي، هغه شانې بوټان او هغه شانې پنسې، هغه شانې لستوڼي هغه کولی شي، او که بې خبره دی د دین نه بې خبره دی. او ماشوم تاسو به ګورئ په دې موبایل کې ښکلې ښکلې خبرې هم راځي. ما خپل ماشوم یې راغستی دی، په لارې بوځي، ماشومه د جنوټې ده. هغه بل سړي ته یې وایي چې زما ماشومه ډېره زیاته تکړه ده، دا اوس په انګریزي کې خبرې هم کولی شي، کم سے کم دا تپوس کولی شي، خپله پته خولی شي، تا نه نوم تپوس کولی شي، ته اوس 2 خبرې وکړه په انګریزي کې. دې ماشومې ته دې سړي ته وایي چې خپل دوست ته وایي چې زما دا ماشوم اوس ډېره تکړه شوې ده، دا په انګلیش میډیم سکول کې ده، او دا اوس په انګریزي باندې تا نه نوم تپوس هم کولی شي، خپل نوم هم تا ته ویلی شي، لږې لږې خبرې هم کولی شي. هغه وایي ښه خو غټه جنۍ ده، کافي غټه. نو هغه وایي ښه دا ډېره زیاته ښه ده، ته دې لږ تپوس وکړه که نه. هغه ته تپوس وکړې بچوړې اولنۍ کلمه څه ده؟ هغه جنۍ پلار ته ګوري، دادا دا څه وایي؟ دا دی څه وایي؟ نو زموږ خو هغه تربیت دی که نه. دعا قنوت نه راځي، مال انګریزي راځي، لکه خپل مونږ دله نه راځي، تاله انګریزي راځي. کله مونږ خول دی خپل ماشوم ته، لکه ماسخوتن کې څملي په کلمو باندې څملي، ماشومان د کلمو عادت یي، هغه لاس کې وایي موبایل یې دغسې به وده شي. تا د وړوکوالي نه د هغه سره د کلمو او د وظیفو او د تبارک الله ځای او د آیت الکرسي او د امن رسولو د دې ذکر نه دی کړی. نو دا به د په زړه کې به د دې اهمیت کله پیدا کېږي؟ عزتمندو دا ټول انتهایی لازمي خبرې دي چې موږ خپل د ماشومانو تربیت ته اوس نه وکړو. که په خپله دینداره نه یو، یاد ساتئ، که په خپله دینداره نه یو، خو خپل د ماشومانو دپاره د هغو د تربیت دپاره په کور کې دیني ماحول جوړ کړو، دینداري جوړه کړو چې دا ښکلی ماحول دی. دې ټایم کې به موږ څه چل کوو؟ تسبیحات به کوو. په دې ټایم کې به درود شریف، دا سهار ټایم دی، اول ټایم دی، هلکه سورت یاسین ووایه ټول سهار چې پاڅېدې، مونځ وکړه، مانځله پاڅېدلی که نه پاڅېدلی، ته چې ځانه په 8 بجې باندې پاڅېد، ماشوم به د سهار مونځ څه زده کړي، د هغه په زړه کې به د هغې اهمیت څه پیدا شي؟ ته ځانه ماسخوتن بغیر د مانځه نه څملې، مور سره ځانه د مانځه فکر نشته، جنۍ سره به د مانځه اهمیت څه پیدا شي؟ او دا د وړوکوالي نه کېږي. دې خبرې ته مه پته مه کېږئ چې دا به غټېږي او هله به تربیت ورکوو، دا به بلوغ ته رسي، د هغې نه وروستی به له تربیت ورکوم. بیا تربیتونه نشته. تربیت زمانه دا ده، تربیت زمانه یو اولنی کال دی، دویم کال دی، دریم کال دی، څلورم کال دی، پنځم کال دی، شپږم کال دی، اووم کال دی. په دې کې تربیت کېږي. 2 کاله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماشوم د 2 کالو شو، اوس ورته حکم کوه چې مونځ کوه. څه شی کوه چې هغه ته تر اوسه د مانځه ذکر نه یې کړی، هغه له مونځ ورځي نه. نو 2 کالو شو، مونځ وله نه ورځي. که سړی ورته د مانځه وي دا لړوکی دی، هلکه تاسو ته ووایم که دا هره خبره په بلوغ پورې وې، نو ماشوم مونږ ولې په 5 کالو 6 کالو سکول ته لېږو، 2 کالو سکول ته لېږو؟ بعضې خبرې د وړوکوالي سره تعلق ساتي که نه ساتي؟ دا ماشومان مونږ مدرسې ته ولې لېږو؟ بیا خو پکار ده چې بلوغ نه وروستی مدرسې ته تللی، د بلوغ نه وروستی سکول ته تللی، خو بعضې خبرې د وړوکوالي سره تعلق ساتي، هغه بیا په غټوالي نه کېږي. الله اکبر. الله دې موږ تاسو له عمل توفیق راکړي. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى
الله موږ خو عمل خبر د عمل توفیق راکړي الله